غزوه هند دا جنگ به خامخا شروع کیږي. ښه نبی علیہ السلام د دوو غزواتو څه دي ډېر غټ فضیلتونه بیان کړي دي. ښه او نسائی کې هم شته او مسند احمد کې هم شته. او نبی علیہ السلام فرمایي چې په تاسو به جنگ راځي او خامخا به پکې شریک کیږئ او چې په څوک په دې کې شریک شي نو جهنم ته منځي. الله اکبر کبیره. یو د عیسی علیه السلام او د امام مهدي صاحب په دور کې چې کوم جنگ دی یو دغه جنگ دی او بل د غزوه هند په نوم باندې. تاسو ته پته ده دا اوس چې دا کم دا ټک پکېږي که نه د دې نه به غټه خبره سازیږي. یاد ساتئ او چې کم مسلمانان په دې کې شریک شي نو یاد ساتئ هغوی له به الله جل شانو ډېر لوی مقام ورکوي. ښه ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي د الله رسول کو دا جنگ مونږ باندې راشي مونږ څه وکړو وایي تاسو خپل مال او جان هر یو څیز په دې کې قربان کړئ. الله اکبر کبیره. نو زه هندوستان ته څه پته دی هندوستانه د دې بشارت خو مونږ ته زمونږ نبي 1400 کاله مخکې کړی دی. په دې انتظار کې مونږ ناست یو. نو یاد ساتئ دا نه دا رو دا بس یو حقیقي ښه دا ټک پک نه دی د دې نه به غټ جنگ سازیږي او په دې کې چې کم مسلمانان شریک شي او شهادت ورته میلاو شي نو یاد ساتئ ګورئ ښه ډېر غټ فضیلت دی. ښه نو انشاءالله امن بغواړو او کو امن نه یو داسې حالات راځي نو ګوره یاد ساته د دې غټ فضیلت دی. په دې کې به انشاءالله د خپل ملک دپاره د خپل اسلام دپاره ښه په نرۍ باندې څه کوو انشاءالله جنګیږو. ولې صحابه هم ویلي چې کاش په دې کې مونږ شریک شو د الله رسول مونږ څه وکړو مونږ پکې شریک شو خپل مال او جان او وخت هر څه پکې ورکړو. نبی علیہ السلام مو ته فرمایي یو ور څه پکې قربان کړئ. نو جناب دا د هغه ټیم نه څه شوي دي الله پیشګویانې شوي دي. نو ځان تیار ګورئ ساتئ ښه کو هر کله داسې خبره راغله که نه اما الراحتو فغدا انشاءالله بالجنه آرام او راحت په انشاءالله بیا په جنت کې کو. لاول امن دی کو امن نه دا خبرې نو یاد ساته د بشارت سره د اسلام کې شته او دا به راځي او انشاءالله په دې زړه کې زمونږ ایمان یې ګورئ چې د جهاد ایمان یې ګورئ خپل زړونه ګورئ وګورو کو چېرته پکې نه یاد ساته ګورئ بیا منافقان وګورئ او که نه خپل زړونه له وګورو. بس الله دې زمونږ د ټولو سکي هغه مرګ نصیب کړي د شهادت چې الله او نبي علیه السلام ته ډېر خوښي. بس زمونږ به دغه دوی